ډیره شي. ګورئ که اجازه مې ماته یو 2 دقیقې وخت راکړي خو مداخله به نه کوئ. زه بیا خبرې بندوم په دې چې زما خبرو باندې تاسو پکې بحث کوئ نو پکې ورانی راځي. زه غواړم دا خپلې خبرې داسې واضح کړم چې دا ملت یې اوري او موجوده دوستان چې دلته ناست دي. زما غرض دا نه دی چې افغانستان د پاکستان لاسپوڅي او په ټولو مسایلو کې د دې خوښه او رضا وغواړي. دا ګوره زما خبره نه ده، نه زما دید دی. زه داسې وایم چې افغانستان چې هر کار کوي خپل قوت ته دې وګوري چې سبا ته بیا زور ولري او جواب یې ووایي. داسې نه لکه چې پرون کونړ وشتل کېده ته په افغانستان ته وایې دلته دا ټوله دنیا دې راوړې ده، ولې ته اجرات نه کوې؟ خلک دې پې تباه کړه او ته غلی ناست یې. زه دا شی وایم چې داسې نه شي چې افغانستان د هند و پاکستان د جګړې میدان وګرځي او قرباني افغانان وي. زه د افغانستان حکومت ته خپل قوت دې معلوم که. ګوره زه تا ته یو څو خبرې کوم. دا هغه خبرې دي چې زه په دې کې ناست وم او استاد رباني هم په دغه مجلس کې ناست و. اوس ګوره هغه نشته دی، مړ دی. رستم شاه مومن په خپل یو بحث کې چې یو کانفرانس و ناست و، ډېر خلک ناست و، د ولسي جرګې غړي هم ناست و. واضح یې وویلې چې زمونږ ستاسې سره مشکل دا دی چې موږ تاسې سره 2700 کیلومتره سرحد لرو. زمونږ ټولې 3 قونسلګرۍ دي که 4 د هند چې هېڅ سرحد نه لري 2 قونسلګرۍ هم جوړې کړي. ګوره قونسلګرۍ نسبت دغه پلان ته چې دا اوس کوم ستراتیژیک تړون شوی ډېر تفاوت لري. په دې کې همکارۍ دي، مبارزه په برخلاف د مواد مخدر ده او د تروریزم پکې لیکلي او دا یې کړي دي او امنیتي دي او دا او دا. ګوره یو قونسلګرۍ هغه نه مني. جنرال صاحب اشاره وکړله چې سرک نه مني، نو بیا دومره همکارۍ ته هغه غاړه ږدي. زه دا وایم چې وخت دا یې نه ږدي، دا د دوی خپل کار دی. د افغانستان حکومت ته دې خپل قوت ماته وښیه، ته بیا څه کوې؟ اوس دا ګوره زه تا ته بله خبره کوم. دا اوس موږ ولیدل چې زموږ ترانسپورټ ولاړو، د هغوی موټر تر مزاره پورې ځي، عین تر ترکمنستانه پورې خپل مواد انتقالوي. د افغانستان موټر د تورخم نه نشي اوښتلی. مهرباني وکړه حکومت ته خو دې خپله پالیسي ورې ثابته کړه. زه د حکومت سره خبره کوم، زه په دې باندې اعتراض نه لرم. ګوره ستا په حکومت کې دا خوند نشته. دغه اوس کرزی صاحب لګیا و په خپلو خبرو کې ویلي چې زما د دې تړون نه هېڅ نه و، تا ته تهدید نشته. زه تا سره خپل د سولې خبرې په مخ وړم دا وړم. د سولې خبرې ته چې وخت دې کې تهدید نه یو هغه یې نه مني. ته په دې ښه پوهېږې که تهدید دی که نه دی، خو د هغه برخلاف ته یو عمل وکړه. دا باید ومنو چې په دې هغې خفه کېږي چې سرک یې نه مني، نو دا پلان خو سره بالکل نه مني. موږ باید ځان تیر نه باسو او په دې باید ځان پوه کړو چې سیاست د نړۍ نن څه رقم روان دی مخته. ما بیا نقطه دغه ته راغله چې د افغانستان حکومت دی د دې ګاونډیو سره خپل خط مش معلوم کړي. اوس فکر نه کوم چې پاکستان سره دغه معلومه کړه. څه معلوم شو؟ څو شیانو د ولسمشر کرزي خبرې تاسې اورېدلې؟ ولسمشر کرزي خبرې دا ګوره صبر وکړه، زما خبره واوره. طرف مقابل پاکستان وګڼه. دا خو هره ورځ وایي چې دا مخالفین د پردیو غلامان دي او نوکر دي او پیسې اخلي او تربیه کېږي وایي ساید او دا خبرې خو ټولې کوي. د ولسمشر په خبرو کې چې خلک هر رقم ته تعبیر او تحریف راباسي، خو زما خپل تعبیر دا و چې د ولسمشر ټول فشار په همدغې باندې د افغانستان ملت دې ته راجي کړي چې د امریکا سره دغه تړون لاسلیک کړي، ولا که نوره هېڅ خبره وه. پاکستان سره زه پس د دې خبرې کوم، د طالب سره نه کوم. طالب کوم ځای کې تا ته حاضر و خبرې کړي دي چې ته اوس ورسره نه کوې. د اول نه هم طالب تا سره نه دي کړي، خو اوس هم در سره نه کوي، جواب هم درته په مرګ درکوي. نو چې ته پاکستان ته وایې دا اوس تا د اسناد لېږلي همکاري وکړه، بېرته دوی خپله د امنیت معاون زه فکر کوم که غلط شوی نه یم بېګا یې دا ویلي چې هغوی موږ ته ځواب راولېږي چې تاسې دا مسله میډیا ته ایستلې، موږ نور همکاري نه کوو. داسې خبره ده میډیا ته وایي چې هند ته تللی دا چې ورته چې ما سره سوله وکړه، د سولې ادرس ته معلوم که هغې نن اعلان وکړه چې ولا ما سره هم د طالب ادرس نشته. هر وخت چې معلوم شو دغه لیستونه تاسې رالېږلي بیا موږ هم په دې. زه داسې وایم چې وخت یې بیا قاطع درېږي. ګوره ما یو وارې مخکې دا خبره په یو میز کې کړې وه، یو سړي ما ته ویلې ولې ما ولې بیا داود خان غوندې یو وارې ودرېږه په دې تورخم کې ورته د خټو دیوال جي که ورته یې بند راځه. خو دا هم نه کوې ته که نه چې توپونه راځي ته وایه خو زه خلق نه ولمه، دا دې خوا که مري دا بلا ورپسې دا د سړي زامن نه دي. اوس که درته وایي چې د ایران سره د خط معلوم که هلته تېنه پیسې اخلي، سبا یې وګورئ دا ګوره دا میز دې نه ښیي. که دا حالت روان و دا سیاست د افغانستان د حکومت په همدا رقم و، یو ورځ به یې وګورئ چې دغه پاکستان به خپل اسناد راوباسي ما نه هم 2 روپۍ اخیستي. او زه آخري خبره چې کوم د توخي صاحب خبرې ته چې دی وایي رئیس جمهور به په ټولو مسایلو کې د چا سره ګوره په اساسي قانون کې مصالح اولیا بالکل تصریح شوي دي، واضح معلوم دي. ته داسې یو لوی تړون کوې د شورا نه پوښتنه نه کوې، دا معنا لري لکه یو سړی چې جګ شي اول مونځ وکړي بیا راشي اودس وکړي. د اودس نه مخکې ته مونځ کوې،
ګوره زما خبره اور بیا نوبت کې تر اساسي قانون کې تاسو وګورئ د ملي شورا دغه شی چې تا کوو تا جوړوله صبر وکړه واک پرېږده واک خو معلوم دی دغه واک هم معلوم دی دا مډال نه دی چې ته چاته ورکې مانه پوښتنه نه کوې دا ملي مصالح دي د افغانستان ګوره که دغه کې اوس پاکستان په ضدیت باندې د شی عملو کې صبر وکړه قانع صاحب نوبت دې راځي او بیا دلته یو انتحاري عمل ترسره کوي او په منځ کې 100 نفره مري د دې مسؤلیت به ته ورکوې که قرضه یې ورکوي که زه یې ورکړم که بل څوک یې ورکوي که هند یې ورکوي موږ دا وایي دا د ملت د ژوند پورې تړلې خبره ده باید دا مسله راغلې وای شورا ته یې غورځولې وای چې موږ دا کار کوو د شورا د مصلحت نه وروسته باید تللی وای امضا یې کړې وای زه دا نه وایم امضا د هغې صلاحیت دی ولې دا ملي مصلحت دی که دا د ملي مصلحت نه ته باسې نو سبا چې په دې ملک کې هر څونه بې امني راځي مسؤلیت یې بیا اوس که تاسو زما په غاړه پوښتنې ته راشي چې که پاکستان د غرب څه نه غواړي په افغانستان کې بیا ولې صادقانه مرسته نه کوي چې په افغانستان اړ نه شي دغو هېوادونو خبره کوم دلته دا ټوله ملګري ملتونه دا ټوله دنیا دلته موجود ده عملا نظامي حضور لري سیاسي لري که نه لري دغه د افغانستان حکومت د خلکو سره کینی د خپل خاتمه د لنډه د سړي سره معلومه کی کنه ولې نه معلومه یو خواته لاس د دوستۍ وړاندې کوي بله خوا دښمني کوي اوس څه باید وکړي یا دښمني تاسو به وایئ چې مشخص یا دوستي یا اوس که ته دښمني وایې چې دا ګوره اوس چې ته وایې چې زه نور لکه څنګه چې دې ویلې چې دا دروازه هلته وتړل شوله دا دروازه خو پخوا هم تړلې وه دې معنا دا وه چې پاکستان تا سره مې وتړل بیا به یې کلکه تړې داسې به ورسره تړې لکه هند و پاکستان چې خپل منځ کې تړلې ده خو هغسې هم ته نه تړې که نه زه چې درته وایم ګوره دا چې موږ وایي چې مهاجر دې راوځي دا دې راوځي بالکل خو ته د مهاجرو دپاره امکانات پیدا که ستا په موجوده نظام کې دا ناس خلک د ولږې نه مریضه نه لري چورو چاپاول په دې وطن کې روان دی مهاجر اما چېرته دا خو به ځای نشي کوي کېدلی حاجي صاحب چې مثلا 2 میلیونه مهاجر په پاکستان کې وي د 2 میلیونه مهاجرو له خاطره مثلا 10 میلیونه انسانان یا بسته یو هېواد د پاکستان په لومه کې وي یا د هغه په زه فرمایش به تا ته یو باندې خبره وګرځي. وکړم ګوره دلته قانون تاسې وایي د قانون خبرې کوي دې قانون کې وګوره د افغانستان حکومت مکلفیت لري دا یې مسؤلیت دی د 10 میلیونو به دلته حمایت کوي د یو نفر به په بیرون کې د حقوقو دفاع کوي که ته داسې وایي چې نه دا 2 میلیونه د سین وي چې دا بني ادم نه دي موږ هم دا وایو تاسې اوس وګورئ چې دغه قصه پیښه شي په تاڼو کې مهاجر پروت دی نه خو په پیسو خلاصي ګوره دا اوس زه تا خبره کوم سره دې چې ملګرو ملتونو زه تا ته پیسې د دې ګوره دا اخلي د سیاسي مهاجرینو خاتمه د بله. دې ملک چې درته ښیم زه به داسې خلک درته وښیم راځه په دې کابل کې دي د دغه افغانستان د وزارت داخلي پاسپورت یې اخیستی د پاکستان د سفارت ویزه یې اخیستې ده ولې هلته چې تله د پولیسي پاسپورت جیب کې ورته ویلي بالکل نشته ځه که 3000 روپۍ راکوې ښه تر ښه که نه خپله ګرځه د افغانستان خو نو حکومت دې تا وظیفه پاکستان چې سره شی ده تر څه وخته پورې اوس بس دا په اوس دې د ډول حکومت ته وایي چې تا وظیفه څه ده که نه زه حکومت نه دا پوښتنه کوم دا په ما کوې خیر ته لرې شه چې زه ورسره معلومه کړم په چوکۍ ته ناست یې وایي نر ته یې دروازې ته ما څملی خلق ولې خلقو سره جنګ وي زه داسې وایم چې ګوره ته دې د خپل د مهاجرو د خپل د خاورې ارضي تمامیت د خپل د ولس دغه کونړ ستا ولس دی که نه 2000 توپه وشتل کېږي ته غلی ناست یې ته چې شو حکومت یې مستۍ ته ناست یې دغه اوس چې د امریکا چغې وهي د حقاني ډله ښیي درسته ده دغه یو چې دا دوستان وي زه دا خبره بیا تکراروم او بس خلاصوم خبره وایي دا زموږ دوستان دي که دوی ووتل پاکستان موږ نیسي خوریم تباه کویم او برباد یې کړو زه وایم ښه ډېر ښه دا دوستان خو دې ناست دي دوستان خو موجودیت کې ته وخوړلې وه دوست نه دي څه کار ته اخلي دا خو لا اوس ټول دي سبا خو چې دا ووتل دوی خو ټول باسي یو څو کوټې جوړي اړې بیا به غاړې دا ټول موجودیت کې دوی جواب نشي ویلی بیا به په دې اړو ته جواب وایي نو زه تا نه دا پوښتنه کوم چې ته دې دوست ته ووایه که نه چې ته څه رقم دوستي کوې مننه کوم حاجي صاحب که وخت پاتې شو انشاءالله بېرته ګرځم